عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا امام الانبیاء فرمیل عبداللہ لال شاہ دا قرآن کریم سورہ رحمان تلاوت کا کمزے کی تلاوت کا ابو جہل با ولاړوي عتبہ با ولاړوي شیبہ با ولاړوي د مکې لولی سرداران با ولاړوي عبداللہ ابن مسعود روان شو د قرآن طالب روان شو د قرآن حافظ روان شو د مکې پزمکې د مکې د سردارانو منځ کې ودرېدو د قرآن کریم هغه سورې رحمان شروع کړلو او عبدالله ابن مسعود وی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان آغا زینا آغا لوی زندق در رسول الله لوی دشمن در رب لوی دشمن ابو جهل عمرو ابن هشام را منډې کړلې او وی قتل عبدالله ابن مسعود د قرآن د سوره رحمان تلاوت کوي قسم دې د عبدالله په دې مخ باندې یو سپېړې ورکړله دومره درنه سپېړې ورکړه دومره غضبناکه سپېړې ورکړه دومره د غصې نه ډکه سپېړه ورکړله چې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د غوږ پوسکۍ وشلېدله د وینو دارې را روانې دي سترګو کې اوښکې را روانې دي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راغه ځای نه را روان شو د رسول الله غېږې له ځان را ورسو امام الانبیا غېږه کې نیولې دی هغه ځای کې د سترګو نه اوښې بهیږي هغلته د غوږ نه د وینې دارې بهیږي د اسمان نه جبریل راغی حضرت جبریل امام الانبیا ته ودرېدو عبدالله ابن مسعود سر غېږ کې نیولې دی تسلي ورله ورکوي حضور علیه السلام او حضرت جبریل ورته خاندي حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خاندي امام الانبیاء فرمیل جبریل د خندا مقام خنه دی نن زما د قرآن طالب نن زما د قرآن حافظ دغه قرآن را واخستو د کافرانو په منځ کې د مکې په ځمکه د کافرانو د سردارانو منځ کې تلاوت کوي هغه کافران بدبخته ابو جهل ولګېدو زما د قرآن طالب له په مخ سپېړه ورکړه یو طرف ته د غوږ وینې بهیږي بل طرف ته د عبدالله په مخ اوښکې را روانې دي او ای جبریل تو راغلی زما مخې ته خاندې حضرت جبریل وفرمایل یا رسول الله یا رسول الله زما د خندا پته به درته ولګي زما د خندا پته به درته ولګي وخت تېرېږي ډېر لږه زمانه بعد امام الانبیاء هجرت وکړلو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته د هجرت په دویم کال رب کائنات حکم وکړلو او زما پیغمبره اوس توره راواخله اوس د دعوت ټیم ختم اوس د منت ټیم ختم اوس د زارۍ ټیم ختم اوس توره راواخله امام الانبیاء ته وایي د جهاد میدان ته راوځه نو د بدر جهاد شروع شو د بدر میدان ولګېدلو د بدر په میدان کې امام الانبیاء سره 314 آغا سرتیز مجاہدین تیار شو بل طرف تا مد مقابل د بدر په میدان کې 1000 د قرآن دشمنان ولاړ دي امام الانبیاء صفونه تیاری په دغه زمانه کې 2 نوجوانان دي د یو نوجوان صحابي نوم دی حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د دویم نوجوان صحابي نوم دی حضرت معوذ رضی الله تعالی عنه اغیم په دغه میدان د سب کې ولاړ دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته امام الانبیاء اواله کړی دی یو نوجوان صحابي د عبدالرحمن صاحب دې طرف ته ولاړ دی بل نوجوان صحابي دې طرف ته ولاړ دی د ځوانۍ او بلوغت ته رسیدلی دي یکدم په دغه میدان کې اواز کوي کاکا جان ای حضرت عبدالرحمن دې میدان کې مونږ اورېدلی دي دې کې یو ډېر بدبخت انسان یو زندق انسان زما د پیغمبر دشمن زما د رب دشمن زما د رب د قرآن دشمن کم کس دی چې هغه زما پیغمبر پورې کنځل کوي ما ته خو یې لږ وښایه زما محترمو حضرت عبدالرحمن ابن عوف حیران شو نوجوانان صحابه دي هغه ته کې زړه کې مینه او جذبه پیدا شوې ده حضرت عبدالرحمن بن عوف اشاره وکړله هغه ابو جهل په سپین اسور چې د دغه خپل منځ کې د خپل مجاهدینو د هغې کافرانو د خپلو کسانو کمان کوي او مخې ته ګرځي دا یو ډېر لوی دشمن د امام الانبیا دی څنګه چې د عبدالرحمن بن عوف د خولې نه خبره وتل هغه ځای نه حضرت معاذ او معاوض را منډه کړله او یکدم یې په میدان کې بغیر څه د خوف او د یرې د خطرې د رسول الله په دشمن په ابو جهل حمله وکړله چونکې نوجوانان دي
دواړو تورې وچلولې ابو جهل یې لاندې راوغورځو او هغه دواړه معاذ او معاوض را منډې کړې یا رسول الله مبارک یا رسول الله مبارک هغه ستا دشمن مو نن قتل کړلو هغه د رب دشمن مو نن قتل کړلو د قرآن دشمن مو نن قتل کړلو امام الانبیا ورته وایي تاسو خپلې تورې ماته وښایئ د حضرت معاذ توره هم په وینو باندې ده د حضرت معاوض توره هم په وینو باندې د ابو جهل ککړه ده حضور علیه السلام دواړه غیږ سره نږدې کړله ای معاذ او معاوض تاسو په شریکه باندې زما دشمن او د خدای دشمن قتل کړی دی زما محترم امام الانبیا آواز وکړلو ویلال شي نن د بدر په میدان کې هغلته د ابو جهل لاش پروت دی تاسو کې څوک دی چې د ابو جهل لاش ته ورشي او د هغه د سر د تنې نه جدا کړي عبدالله ته آواز وکړو امام الانبیا عبدالله زر ورشه او د ابو جهل په سینه کښېنه او ورته ووایه ای د رب دشمنه ای زما د پیغمبر دشمنه ای هغه د قرآن دشمنه چې نن تا زما دپاره د قرآن په وجه باندې په مخ څپېړې را کړې وې وایي د هغه د سر د تنې نه جدا که زما محترمو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه لاړلو د بدر په میدان کې او د ابو جهل په سینه کېناستو یو خ په یو خوا واړوله بل خ په بل خوا واړوله او د دې ګیرې نه یې داسې ونیو د ابو جهل هم غټه غټه ګیره وخه د ابو جهل هم ډېره غټه غټه ګیره وه د دې ګیرې نه یې ونیو داسې وسنډو ابو جهل کې لا سا شته سترګې وغړولې او ته یې وکتل عبدالله څه کې چې زما په سینه ناستې عبدالله ابن مسعود ورته وایي زما پیغمبر امام الانبیا اعلان کړی دی چې د ابو جهل سر د تنې نه کټ کا ابو جهل د تکبر په شکل آواز کوي د غرور په شکل آواز کوي ای باندیسیه ای زمیداره ای بېوسه انسانه نن ته راغلی او زما په سینه کېناستې او زما د سر نه تن نه سر کټ کې کاش چې یو لوی سړی راغلی وي یو نام نسب والا سړی راغلی وي زما چونکې اواز خو به لګېدلی وي پلاني خان نن د پلاني ابو جهل نه سر کټ کړی دی دا به د یو شرم خبرې هلته کې دی په سکرات د موت کې پروت دی نن دلته غرور او نشه بیا هم نه ښکته کېږي حضرت عبدالله ابن مسعود د دې ګیرې نه نیولې دی ورته وایي توره دې وښایه عبدالله توره راوښکله وایي ابو جهله دا مې توره ده وایي یو کار وکړه دا خپله توره کېده او هغه ځای کې ورته ابو جهل وایي دا زما توره دا د بادشاهۍ توره ده دا زما توره زه د خپل قوم لیډینګ او کمان کوم دا زما توره واخله او زما په دې خپله توره نن زما نه سر کټ کا عبدالله ابن مسعود د ابو جهل توره راواخیستله او د ابو جهل نه سر غوڅ کو وایي زما دا سر لږ اوږد غوڅ کا چې په دې ټولو مقتولونو کې زما سر چوت ښکاري عبدالله ابن مسعود د ابو جهل سر کټ کړلو بیا یې هغه سر راواغستو په اوږه د پاسه یې کېنوو او بیا یې رسول الله ته راوړي چونکې دغه سر ډېر دروند دی عبدالله ابن مسعود هغې راوړی نه شي نو زما محترمو مسلمانانو عبدالله ابن مسعود هغه سر ځمکې ته راوغورځو او په دغه توره باندې په دې غوږ کې ورله یو سورې وکړو هغې کې ورته یو پړی واچو او د ابو جهل سر په زلالت سره په رسوایۍ سره په ځمکه راکاږي او د رسول الله مبارک مخې ته یې راورسو چې څنګه عبدالله د حضور علیه الصلاة والسلام مخې ته د ابو جهل سر روکېښودو دقه ځای کې بیا جبریل له اسمان نه راغی حضرت عبدالله ابن مسعود او امام الانبیا ولاړ دي او امام الانبیا مخې ته حضرت جبریل د اسمان نه راغی بیا ورته په خندا شو حضور علیه السلام وی جبریل د خندا مقام خو نه و دا نن ولې خاندې ورته فرمایي یا رسول الله هغه ځای کې مې خندل تا ته مې وویله چې ډېر زر به تا ته زما د خندا پته ولګي نن ستا د دشمن ستا د رب د دشمن ستا د قرآن د دشمن سر نن هغه چا په سر راغستی دی چې چا ورته په معاشره کې سپک کتل دغه د قرآن حافظو دا د قرآن عالمو دا ستا عبدالله ابن مسعود چې نن هغه سر د تنې نه جدا کو او خپل بدل یې ترې واخیستو زما محترمو عرض مې دا دی چې څوک هم د قرآن دشمنۍ ته راوځي څوک هم د مدارسو دشمنۍ ته مخې ته راوځي فیصله کوونکی ذات الله دی چې د مکې په ځمکه مې د قریشو سردار څنګه راونیو
قسم دی الله وی ما ته غټه وړوکې یو شانتې دی ما ته بادشاه او ګدا یو شانتې دی خو که چېرته زما د قرآن دشمني کې سپېړه به در کوم که زما د مدرسې دشمني کې سپېړه به در کوم که زما د عالم دشمني کې سپېړه به در کوم زما محترمو مسلمانانو دا یې ټولې دنیا ته ښکاره کړه ثابته کړله چې څوک هم د قرآن مخې ته د قرآن د حافظ او د قرآن عالم مخې ته راوځي سپېړه به څوک ورکوي سپېړه به څوک ورکوي رب به په خپله سپېړه د غضب ګزار وکوي ټولې دنیا ته به یې ښکاره کوي زما محترمو مسلمانانو زه یو ځل بیا په دې اخره کې د دغې عظیم او د دغې ډېر لوی اجتماع په وساطت باندې دا خبره کوم زما محترمو تاسو ټولو ته چې په هر ځای کې د هر چا په ګاونډ کې مدارس دي قسم دې د هغې ملاتړ ودرېږئ د هغه مدارسو د علماو او د هغې د محتممینو ملاتړ ودرېږئ ځکه سفارش امام الانبیا کړی دی سفارش چا کړی دی امام الانبیا کړی دی اکرمو حملة القرآن د دې حافظ د قرآن په سینه کې نن زما قرآن الله وی پروت دی ای زما پیغمبره سفارش وکړه دې خلکو ته د ده عزت کوئ د دې پګړۍ عزت کوئ د دې پټکي وله عزت کوئ د ده د سینې عزت کوئ ځکه د ده په سینه کې قرآن دی او د دې کس هغه سفارش امام الانبیا کړی دی عزیزانو الحمدلله ثم الحمدلله دغه مدرسه دا په ډېر لږ وخت کې په خپله ترقۍ ودرېدله او د خپل رب نه امید لرو انشاء الله چې آینده کال مونږه بیا دلته داسې د سربندي کوو دا چت به کبر شوي دا به مکمل شوي او د دې د پاسه به انشاءالله د سربندي خوښه مو ده که نه انشاءالله د دې مدرسې سره خو به ټول ملاتړ ولاړ یو که نه کم کسان به زما سره دا د محشر په میدان اواز کوي چې زه به هره دیني مدرسه کامیابوم انشاءالله لاس ما سره اوچتوئ تاسو د چا خوښه ده هر ځای کې په شمول د دې مدرسې موږ به انشاءالله خپل مال خپل جان او خپل ځان د هرې مدرسې دپاره قربانو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين